څه به وایې سوات په واقعه؟ سوات واقعا زما په خیال د دې صوبایي حکومت د ټولو نه زیاته بېغوري ده، زیات کمزورتیا ده چې په سوات کې د پنجاب نه راغلي دغه میلمانه چې کبو هغه قطره قطره ماشومان د مور او پلار د اوبو وړل او هغوی د بېبسۍ یو تصویر جوړ شوي و، هغوی هېڅ نشو کولی. دغلته انتظامیه پرته ده، دغلته د صوبایي حکومت زما په خیال ملکنډ ډویژن خو پی ټي آی کلین سویپ کړی دی، هلته خو د سره بل سیټ چا نه دی ګټلی، ټول پاکستان تحریک انصاف ګټلی. بیا په دغه ځای کې دغه حالات چې د پاکستان تحریک انصاف کوم د صوبایي اسمبلی یا د قومي اسمبلی ممبران دي 9 بجې واقعه کېږي، 3 بجې هغوی دغلته رارسي، 3 بجې هغې ځای ته رارسېدلي دي چې ماشومان تللي دي، ماشومان اوبه وړي دي، زنانه اوبه وړي دي، ځوانان اوبه وړي دي، مشران یې اوبه وړي دي، ټول خاندانونه د مردان او د ډسکې سیالکوټ هغه اوبه یوړل. نو 3 بجې دوی راښکاره شو. نن هم هغوی دا وایي چې موږ حالات کنټرول کړي وو، او بعضې فوکیل آداب وایي چې نه دې ورځي خو هلکه نه موږ اعلانونه کړي دي. هلکه تا اعلان وکړو خو په دغه اعلان باندې عمل درآمد هم بیا پکار دی که نه. دغه عمل درآمد چې کوم دی دا هم د صوبایي حکومت ذمهواري ده او د هغه ځای د ضلعي انتظامیې ذمهواري ده چې دوی به کوم اعلان وکړي په هغه اعلان باندې به بیا عمل درآمد هم دوی کوي. دا څه چې عمران خان موږ له نمونې راولي دلته کې دا خلک یا په جیل کې دي، نو په جیل کې صوبې خو تباه کړه، نو دا خلک هم پکې ګرم دي. بالکل د خلکو بېغوري ده، د خلکو کمزوري ده. خلک چې کومه په انداز باندې هغه سره یار هغه که جیل کې دی نو ټول سیاسي لیډرانو تقریبا جیلونه خوړل دي. یوازې عمران خان په لومړني ځل باندې یو سیاسي لیډر جیل ته نه دی تللی. د هر سیاسي لیډر که تاسو د هغوی بیکګراونډ ګورئ، د هغوی تاریخ ګورئ، په هغې کې 13 کاله جیل هم تېر شوی دی، په داسې ځایونو کې تېر شوي دي چې هغه ځایونو کې انسان هغه ژوند هم صحیح نشي تېرولی، په هغه ځای کې د هغوی جیلونه تېر شوي دي او هغوی بهر روتي دي. بیا هم د دغې قوم قیادت کړی، ټیک د هغه نن جیل کې دی. نو د هغې نه علاوه د دې صوبې نورې مسایل هم دي، صرف د هغه جیل خو مثلا نه د دې صوبې که نه، د دې صوبې د عوامو نور مسایل دي. تاسو په ټوله صوبه کې وګورئ، په ټوله صوبه کې به یو ترقیاتي کار تاسو ته په نظر رانشي، په ټوله صوبه کې به یو داسې پراجیکټ تاسو ته په نظر رانشي چې هغه موږ وګڼو چې او دا د عوامو د فلاح او بهبود دپاره دی. نو یار که ته د عمران خان راوتل نو ټیک ده، هغې دپاره ته درنم وکړه، جلسه مو وکړه، لاړم شه، خو دلته د عوامو چې په تا کوم اعتماد کړي دغه اعتماد هم په ځای مه پرېږده. داسې خو نه ده چې عوام دې سوځي، عوام دې قتلیږي، عوام دې سیندونه او دریابونه وړي، سیلابونه یې دې وړي او ته دې وایې چې د عمران خان را خلاصول کومه. دا خو زما په خیال د دې صوبې عوامو سره یو مذاق دی، غلطه ده. او بیا دوی وزیر اعلی څوک کړی دی؟ کوم وزیر اعلی چې دوی ګنډاپور کېنولی دی؟ په خدای یقین وکړه که زه خو په خبره پوهېږم چې دی وایي څه. د هغه تقریرونه تاسو اورئ، دې نه پس به پرویز خټک و، بیا محمود خان و، دا و بیا به وایي چې یاره دا خو عمران خان او خلک به وایي چې په جیل کې د سړي ډېر ټیک دی، دلته موږ له نمونې راوړو. دا درته زه وایم ما بله ورځ د پاکستان تحریک انصاف بعضې ملګرو بعضې ذمهدارو ملګرو سره دا خبره کړې ده چې نن تاسو پرویز خټک پسې کنځلې کوئ، نن تاسو محمود خان پسې کنځلې کوئ. دا یاد ساتئ چې دې ګنډاپور سره پسې به د هغه نه زیاتې کنځلې کوئ، د هغه نه زیاته بېعزتي به درته کوئ، ځکه چې ده صوبه غرقه کړه. هغوی خو هر څه چې وو څه نه څه داسې کارنامې وي چې هغه موږ خولی شو چې یو دوی که صحت کارت نن یادوي نو دا د هغې خلکو کارنامې وې که نه. په سوات کې که کم کارونه شوي د محمود خان کارنامه وه که نه، د ده خو په ډېر اسماعیل خان کې مړه څه کارنامه نشته. نو دا نور اصلاح خو لا پرېږده، ذمهوار خو به عمران خان ګڼو، ذمهوار به بالکل هغه وي، ځکه چې د هغه نه ته زه وایم چې هغه په پنجاب کې بزدار واغېشت، د پنجاب هومره لویه صوبه چې هغه کنټرول کول ډېر ګران دي، بیا یو داسې ګونګ کس هلته واغېشته چې پنجاب بیا پې تباه او برباد کړ. د هغې نه پس د هغه دا فیصله چې پرویز خټک نن ورته کنځل کوي که نه، هو چا اخېستې دي؟ ما خو نه دی اخېستې، خو عمران خان اخېستې و که نه. نن محمود خان ته کنځل کوي نو ما خو نه دی اخېستې محمود خان، ده وزیر اعلی کړی. نن ګنډاپور چې څه کوي ذمهوار هغه دی، هغه دلته کېنولی دی. دې کې هېڅ شک نشته چې عمران خان کوتاهي او غفلت پکې شته.